الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیزانو یو مرګري سوال را لګلې دی چې د سرمایه‌دارانو نظام لږ وضاحت وکړي، ځکه په موجوده زمانه کې سرمایه‌دارانو نظام ډېر په تیزۍ سره خورېږي. اکثر ملکونو کې سرمایه‌دارانو نظام د دې څه خصوصیات بیان کوي چې په ملک او قوم باندې د څه اثرات دي، منفي اثرات دي که مثبت اثرات دي. نو دوستانو دا خبره یاد ساتئ چې په مغربي معاشره چې د معاشي استحکام په حواله سره دا په دوه ډلو کې ده. یو اشتراکي نظام دی، یو کیپیټالیزم دی، سرمایه‌دارانه نظام دی. کیپیټالیزم کوم چې سرمایه‌دارانه نظام دی د دې بنیاد اډم سمیت خو، او کوم چې اشتراکي نظام دی د دې بنیاد کارل مارکس خو دی. نو سرمایه‌دارانه نظام باندې موږ وضاحت کړی، درسونه تخصص کې موږ طلبه کرام ته پڑھاو کړی، په ویډیو کې موجود دی. او د سرمایه‌دارانه نظام په باره کې موږ درس کړی، لږ غونډه کې مختصر غونډه کې به وضاحت په دې کلیپ کې وکړو. خو دوستانو دا خبره ساتئ، دا درسونه مخکې شیر کوي، ډېر مفید معلوماتي درسونه دي او دې کې به ډېره فایده تاسو ته د دنیا او د آخرت په باره سره کېږي. دوستانو موږ مغربي فکر فلسفه باندې کار کوو، دې کې تاسو زمونږ سره دغه ملګرتیا وکړئ، د درسونه مخکې شیر کوئ. دوستانو راځو خپل درس ته او خپل مقصد ته. نو د سرمایه‌دارانه نظام اثرات په ملک او قوم باندې کوم دي؟ اول دا چې مذهب د نظام سیاست او معیشت نه فارغ کړی دی. مذهب صرف د ګرجې پورې، د مسجد او د خانقاه پورې محدود کړی دی. ولی؟ د دې دپاره چې ناجایزه چې کومه نفاندوزي کیږي چې د دې په لاره کې مذهب کوم رکاوټ پیدا نه کیږي. که څومره مذاهب چې دی ګوره بایبل دی او که اسلام دی، نو په دې کې د سود حراموالی دی. حالانکه په سرمایه‌دارانه نظام کې سود چلیږي، دا په سود باندې روان دی، په بیمه پالیسیانو باندې روان دی. د 10 شاخونه دي، انشاءالله هغې باندې بل درس کوو. دغه شانته کې په دې نظام کې د تجارت او صنعت او دولت دا گردش چې دی دا په سود باندې کېږي او د اړدیتوب په طریقې سره کېږي. نو د دې په وجه دولت په یو څو لاسونو کې وي. دریم نمبر دا چې د غټو سرمایه‌دارانو د پالیسو په وجه واړه تاجران او سرمایه‌دار ترقي نشي کولی. دا د هغوی د انډرلاند وي، اکثر دی ته مجبور شي خپل کارخانه‌دار او واړه کارخانه‌دار خپل کارخانې هم ختم کړي. څلورم نمبر دا چې د غریب غربت او د سرمایه‌دار دولت ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. دوستانو پنځم نمبر دا چې کورنۍ کمې ابایي کورنۍ دستکاري او ابایي پیشې چې ورسره وي هغه ورسره ختم شوي او خلک د بل د ملازمت محتاج شو. د ملازمت په طلب کې زیاتوالی راځي او د بېروزګارۍ شرح مولسبانو سره اضافه کیږي او د ماشین د ورځ په ورځ د عام استعمال په وجه د انساني مهنت د کموالي په وجه په ملک کې معاشي بحران پیدا کیږي مولسبانو. شپږم نمبر دا چې په کارخانو کې صرف هغه مصنوعات تیارول شي کوم چې د سرمایه‌دار پکې ډېره منافع وي. د ملک او قوم د فایدې په ضد د سرمایه‌دار دپاره کار کیږي. نو دوستانو هغه مختصر غونډه کې موږ وضاحت وکړو. بل په سرمایه‌دارانه نظام سره چې دی په اخلاقي تباهي هم راځي، ځکه په دې نظام سره د اخلاقو فاضله څه کېږي، خاتمه کېږي دوستانو، او اخلاق رذیله په انسان کې پیدا کېږي. ولې؟ د ایثار، د همدردۍ، د رحمت دا جذبه په انسان کې ختم شي. ځکه کله چې سرمایه‌دار یو محتاج انسان ته بغیر د سود نه قرض نه ورکوي، هغه سره به ایثار او همدردي بوسو کې مولوي صاحبانو. دغه شانته کې سرمایه‌دارانه نظام د سود په خوند باندې انسان اخته کوي او بیا دا څه کوي، د مال په لا جمع کولو کې دا خوند اخلي. نو دوستانو دا د سرمایه‌دارانه نظام هغه بنیاد دی. دغه شانته کې خیرخواهي خو پکې د سره شته دی نه چې څوک کې سرمایه‌دارانه نظام کې به څوک چا سره خیرخواهي وکړي، نه، دغه به څه کوي، کوشش به کوي چې غریبي زیاته شي او زما په مال کې زیاتوالی وشي. ولې؟ د سرمایه‌دارانه نظام بنیاد دا چې غریب به ورځ په ورځ غریب کېږي او مالدار به ورځ په ورځ مالداره کېږي. د دې په ځای موږ سره اسلامي نظام تجارت موجود دی، خو افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان معاشي لحاظ سره دوی داسې تړلي وي چې یو مسلمان د بل مسلمان سره په خپل اسلامي کرنسۍ کې څه نه کوي، تجارت هم نشي کولی. موږ دوی پابند کړي یو او موږ کې داسې الله پاک دې موږ کې داسې اشخاص پیدا کړي، داسې افراد دې موږ کې پیدا کړي چې څوک خپلې فیصلې په خپله باندې وکړو. 9% تجارت دا په ډالر کې کېږي دوستانو، او 11% دا په